أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ ومسپارہ آیات نمبر 101 یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم د دین مخکې دوه رکوګانو کې د احکام الهیه پاغي کې د سستی کولو د هغې نه منع راغله یعنی چې کوم سیزونه الله جل شانه حلال کړي دي نو هغه په ځان باندې حراموي مو او چې کوم سیزونه الله جل شانه حرام کړي دي نو هغه حلالوي مو یعنی حرام وګڼئ د هغې نه پرهیز وکړئ او حلال وګڼئ او هغه سیزونه استعمال کړئ اوس دې آیاتونو کې دا تنبیه ده چې کوم سیزونه شریعت ښکاره نه دي بیان کړي نو د هغې په باره کې په زور سوالونه مه کوئ چې کوم سیزونه شریعت ښکاره نه دي بیان کړي ښکاره یې د هغې بیان نه دي کړي نو د هغه سیزونو په باره کې بې پیدې سوالونه مه کوئ څرنګه چې د حرام او د حلالو په سلسله کې د شریعت بیان د هدایت دی یعنی حلال بیان کړي دي او حرام بیان کړي دي نو په دې سره انسانانو ته هدایت ملاویږي د حرامو نه بچ کیږي او حلال استعمالي حلال سیزونه کوي نو څرنګه چې په دې حلال او حرامو کې د شریعت بیان دا د انسانانو دپاره او د پیریانو دپاره د هدایت ذریعه ده نو دکه شانتې بعضې سیزونه هغه پټ ساتل د انسانانو دپاره د سهولت چې کوم دی ذریعه ده انسانانو ته پکې سهولت ملاویږي او دا د الله پاک جل شانه رحمت دی چې کوم سیزونه الله جل شانه واضح نه دی بیان کړي نو دا انسانانو ته پکې سهولت دی او د الله یو رحمت دی لکه چې کوم سیزونه شریعت واضح نه دی بیان کړي نو په هغې کې مجتهدینو ته د اجتهاد اجازت دی مجتهدین به اجتهاد کولی شي دغه رنګه چې کوم سیزونه شریعت واضح نه دی بیان کړي نو په هغې کې دواړه طرفونه که څوک یې کوي نو هم ټیک ته که څوک یې نه کوي نو هم ټیک ته نو د دې د وجې نه الله جل شانه حکم راولېږو چې بېهوده سوالونه مه کوئ او خاص کر چې په کوم ټایم کې قرآن نازلیږي نو که په دغه ټایم کې تاسو د یو څیز باره کې سوال کوئ او حکم در باندې لکه د بني اسرائیلو په شان سخت شي نو بیا به څه کوئ لکه نبي علیه السلام یو فیره وفرمیل چې ما نه تاسو سوال کوئ په منبر باندې کېناستو ویې فرمیل چې تاسو زما نه سوال کوئ نو یو کس راپاڅېدو وی د الله پیغمبر زما پلار کوم ځای کې د پلار یې وفات شو نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل بالنار په اور کې نو بس صحابي خفه شو نو بېهوده سوالونه داسې مه کوئ او چې کله بېهوده سوال کوئ نو بیا به در باندې حکم هم سختېږي او خفه کېږي به بیا په هغې کې خاص کر چې شریعت کله قرآن مجید نازلېږي نو په دغه ټایم کې بېهوده سوالونه دا خصوصي طور مه کوئ ځکه چې که تاسو بېهوده سوالونه کوئ نو احکامات پر باندې د بر نه سخت راشي سخت حکم به در باندې راځي چې قرآن نازلېږي او ته د یوې خبرې سوال وکړې نو د هغې جواب به الله پاک بیا خامخا کوي که نه لکه نبی علیه السلام یو پیرو فرمیل اے خلکو په تاسو باندې حج فرض شو یو کس راپاسې د الله پیغمبره
هر کال را باندې فرض شو. نبی علیه السلام خاموش شو. نو بیا ورته وی د الله پیغمبره هر کال را باندې حج فرض شو. نو نبی علیه السلام ورته فرمایل یو زه ته هم چې هر کال در باندې فرض شو، نو بیا به هر کال حج په تاسو باندې فرض وي او بیا هر کال به تاسو حج اون کړی شئ. نو د دې خبرې ضرورت نشته په کم سیزونو کې چې تاسو ما آزاد پرېښیئ، نو تاسو ما آزاد پرېږدئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کم سیز کې تاسو ما آزاد پرېښودئ، ما وی حج فرض شو، بس یو پیره مې یو کال کې در باندې یو پیره فرض شو. اوس که ته دا تپوس کوې چې هر کال فرض شو، نو زه به هم چې هر کال فرض شو، نو الله به در باندې هر کال فرض کړي، نو بیا به هر کال دغه حج تاسو نشئ ادا کولی. نو چې په کوم سیزونو کې ما تاسو آزاد پرېښودی چې بس حج فرض شو، نو دا کېدونو سره مه لګوئ چې هر کال او کال کې 2 پیرې او کال کې 3، بس ما وی حج فرض شو، بس کال کې یو پیره، عمر کې یو پیره فرض شو در باندې. نو چې کله انسانان بېهوده سوالونه شروع کړي، الله پې د برې نه احکامات بیا سخت. لکه بني اسرائیلو ته الله حکم وکړو غوا حلاله کړئ. علما فرمایي که دوی چېرې صرف دغه غوا حلاله کړې وي، الله به مسله حل کړې وي. په هغې څه بېهوده سوالونه یې شروع کړو، د دې غوا رنګ به څنګه وي، نو الله به د برې نه حکم راټیټ کړو. نو بیا سوال وکړو چې د دې غوا عمر به څومره وي، بوډۍ ده که ځوانه ده، نو الله به نور حکم راټیټ کړو. نو بیا سوال وکړو چې دې به کړې ده او که نه ده کړې، نو څومره به چې هغې سوالونه ډېرول، دومره به الله پاک د برې نه حکم سخته و. اخره کې داسې وشوله چې 40 کالو پورې دغه بني اسرائیل وګرځېدل. 40 کاله پسې غوا پیدا کړله، او غوا یې چې کله پیدا کړه، نو په دومره ګران قیمت یې واخیستله چې د هغې غوا سرمنې ډکه د سرو زرو هغه د غوا هغه مالک له ورکړله، هغه یې واخیستله. نو 40 کالو پورې تکلیف دې ته میلاو شو د دې بېهوده سوالونو د وجې نه. نو مالي نقصان یې هم وشو، دومره سرې ته واخیستل، د غوا هغه سرمنې د سرو ډکه کړله، هغه یې مالک له ورکړله. او دغه رنګې نور تکلیف، جسماني تکلیف ورته هم ورسېدو، شپه ورځ به پرو د غوا به یې کتله. نو 40 کاله دې ولې وکړېدل چې دې بېهوده سوالونه کول. نو دغه بېهوده سوالونه باره کې چې کوم دی الله جل شانه منع وکړله چې دا بېهوده سوالونه مه کوئ. اوس هم دا حکم دی چې د علماو نه هغه سوالات کوئ چې کوم سوالاتو تاسو ته ضرورت دی د حلال او د حرام مبارک. او د دې سوال څه ضرورت دی چې دا اصحاب کهف اوس پې څنګه چرګه پیدا مخکې پیدا ده، کو هغې مخکې پیدا ده. اوس کو چرګه مخکې پیدا که هغې مخکې پیدا، نو تا ته خو پسې پیدا نه میلاوي. دغه رنګې ما نه یو کس دغه هغه نه تپوس چې حوا ابد آدم علیه، او دا خاص کر دا ملحدین دا تپوسونه کوي سکولونو کې. نو هغه ما نه تپوس وکړو چې د حضرت حوا ابی چې وه دا د حضرت آدم علیه السلام نه څنګه پیدا وه، دا دغه شان د غټه پیدا شوي وه که وړه پیدا شوي. اوس د دې قسمه سوالاتو ضرورت نشته دی، دا قسمه سوالات به نه کوئ. هو تا ته د یو سوال ضرورت دی، هغه تپوس وکړه، هغه جواب به میلو شي. خو چې د کوم سوال ضرورت نشته، نو بېهوده تپوسونه به نه کوئ. نو دې آیاتونو مبارکو کې د دغې بېهودهو سوالاتو چې کوم دی منع راغلی دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تسألوا تاسو سوالونه مه کوئ عن اشیاء د هغه څیزونو باره کې ان تبد لکم کو چرې ښکاره کړي شي تاسو ته. ان تبد لکم کو چرې ښکاره کړي شي دغه څیزونو لکم تاسو ته، نو تسؤکم نو تاسو به خفه کړي. د هغه څیزونو باره کې تپوس به کوئ چې کوم بېهوده یې دا ته ضرورت نشته دی، او که چېرې د دغې سوالاتو جواب درته میلو شي، د دغې سوالاتو کوم چې تاسو کوئ د دې جواب درته میلو شي، تاسو به خفه کړي. نو نبي علیه السلام نه صحابي تپوس وکړو الله پیغمبر زما پلار کم ځای دی، د دې سوال څه ضرورت خو نه و که نه. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل په جهنم کې. نو بس خفه شو. نو د داسې سوالاتو باره کې تپوس مه کوئ، او که چېرې د دغې سوالاتو جواب به تاسو سوال کوئ، نو جواب بیا خامخا میلاویږي، او چې جواب یې میلاویږي نو دغه جواب به بیا تاسو خفه کوي. وان تسألوا کو چېرې تاسو تپوس وکئ عنها د دغې څیزونو په باره کې حین په هغه وخت کې ينزل القرآن چې نازلولی شي قرآن، په کوم ټیم کې قرآن نازلیږي، په کوم ټیم کې قرآن نازلیږي، تبد لکم نو ظاهر به کړي شي تاسو ته. کو چېرې د قرآن مجید د نزول په وخت کې تاسو داسې بېهوده قسمه سوالاتو تپوسونه کوئ، د بېهوده خبرو تپوسونه کوئ، نو دغه به ته بیا ظاهریږي، مطلب د هغې جواب به راځي. او نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه بدتر کس هغه دی چې هغه د وجې نه یو څیز حرام کړي شي او دغه څیز د مخکې نه حلالي.
نو څنګه دی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو او د دې تاسو به او کو چې غسیز به حلال نو الله به برنه حکم راولې کو حرام به نو کو د ټولو نه بدتر کس هغه دی چې داغه د وجه یو سیز حرام شي حالان کې هغه مخ کې حلال وي خو د دې سوال د وجه نه حرام شي نو په هغه وخت کې به تاسو نه مکوي بهوده تاسو نه مکوي حين ينزل القرآن فهغه وخت چې نازلول شي قرآن تبد لكم نو ظاهر بګړي شي تاسو ته عف الله معاف کړی دی معافي کړی دی الله عنها د هغه سيزونو عنها د هغې نه نو یو تفسیر دا دی چې مخکې کوم تاسو بهوده سوالونه کړي دي نو د هغې ته الله معافي کړې ده د هغې سيزونو ته الله معافي کړې ده او دویم تفسیر دا دی چې عف الله عنها معاف کړي دي الله د هغې نه یعنی هغه سيزونه معاف کړي دي هغه سيزونو باندې هغه سيزونو کې حراموالي نشته دی د کومو چې حرمت نه دی بیان شوی د دې ځینې علما یو مسله راوکاږي وایي چې عف الله عنها علما دې دا مسله راوکاږي چې په سيزونو کې چې کوم سيزونه الله پیدا کړي دي په دې کې اصل حلت دی اصل پکې حلالوالی دی اباحت دی پکې مباحوالی دی پکې ټول سيزونه حلال دي خو په کومو باندې چې حرمت راغلی دي کوم سيزونه الله او یا نبی علیه السلام احادیث مبارکو کې راغلي دي الله حرام کړي دي نو اک حرام دي او د کوم یو سیز نه د حلال حکم شته یو سیز داسې دی چې په هغې نه د حلال حکم شته او نه د حرام حکم شته نو دا شی حلال دی مطلب دا چې په دې سیزونه ټول سیزونه حلال دي خو چې کوم سیزونه الله حرام کړي دي نو هغه صرف مستثنا کړي دي دا حرام دي نه علاوه چې نور څومره سیزونه دي لکه یو سیز دی او په هغه سیز باندې د حراموالي حکم نشته دی او نه به د حلالوالي حکم شته نو دغه سیز حلال دی دغه سیز حلال دي علما وایي چې په هر یو سیز کې ټول سیزونو کې اصل چې کوم دی اباحت دی اصل پکې مباحوالی دی حلت دی پکې حلالوالی دی پکې خو چې په کومو سیزونو باندې الله حکم د حراموالي لګولی دی نو اکه سیزونه حرام دي د عین علاوه نور چې څومره سیزونه دي ټول حلال دي نو الله فرمایي دلته کې چې عفا الله عنها معاف کړي دي الله عنها د هغې نه یعنی هغه سیزونه چې په هغې باندې د حرمت حکم نشته دی نو هغه ستاسو دپاره حلال دي دویم تفسیر دا دی والله الله تعالی غفور حلیم بهونکی دی او بردباره دی قد سألها په تحقیق سره تیر شوي دي قوم یو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بیا دوی وګرځېدل بها قد سألها قد سأله په تحقیق سره تپوس کړی قوما یو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې سألها په تحقیق سره تپوس کړو قوم یو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بیا دوی وګرځېدل بها د دغې بهوده تپوسونو په سبب سره کافرین انکار کوونکي د دغې احکاماتو یا کافران وګرځېدل د دغې سوالاتو په سبب سره نو په هغې کې یو د قوم سمودو د حضرت صالح علیه السلام نه سوال وکړو چې که ته د دې ګټې نه موږ له اوښه پیدا شي او هغه اوښه چې کوم دی زموږ په مخ کې لنګه شي بچې راوړي نو موږ په تا باندې ایمان راوړو دا سوال د حضرت صالح علیه السلام نه وکړو حالانکه دا سوال بیهوده و ښکلی سوال نه و نو الله جل شانه د هغې ګټ نه چې کوم دی اوښه پیدا کړه لبلار به اوښه او د صالح علیه السلام هغه قوم ورته کته د هغې مخکې لنګه شوله او ټولې علاقې له به پی ورکول نو دغه سوال خو دی وکړو جواب راغی اوښه پیدا شوله خو وروستو بیا هم دي هغه حکم پوره نه کړو د هغې اوښې چې کوم احکامات الله را لېږلي هغه دي پوره نه کړل او په صالح علیه السلام باندې ایمان را نه وړو نو الله جل شانه پې عذاب راوست او د دغې وجه چې کوم دی هغوی کافران وګرځېدل او دویم د بني اسرائیلو کې د حضرت عیسی علیه السلام نه خپل حواریینو خپلو امتیانو سوال وکړو چې زموږ دپاره د اسمان نه تیار دسترخوان راکوز کا چې هغه راشي او کیني دلته کې دسترخوانه په هغې مونږ قسمه قسم خوراکونه پراته هغه مونږ وګورو مونږ په تا باندې ایمان راوړو نو هغه الله جل شانه هغه خبره دوی پوره کړله او د اسمان نه تیار دسترخوان راکوز شو دوی به خوراکونه وکړل د هغې نه پسې هم ایمان را نه وړو نو الله پې عذاب راوستو د مشرانو نه یې خنزیران جوړ شو او د کشرانو نه شادوګان جوړ شو شکلونه یې مسخه شو الله پې عذاب راوستو نو الله فرمایي قد سألها په تحقیق سره تپوس کړی قوما یو قوم من قبلکم مخکې له تاسو نه ثم اصبحوا بیا وګرځېدل بیا شول دوی بها په دغې خپل بېهوده تپوس د وجې نه بها د دې خپل بېهوده تپوس د وجې نه کافرین انکار کوونکي ما جعل الله
ندی مقرر کړي الله، ندی ګرځولي الله من بحیرة بحیرا ولا صائبة او صائبا ولا وسیلة او وسیلا ولا حام او حام ولكن الذين لیکن الذين ها کسان کفروا چې کفر کړي دي یفترون دي دروغ تړي یفترون دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ واکثرهم لا یعقلون اکثر د دوی نه عقل نه لري. بحیره دا هغه زناور ته ویل شي چې د دې جاهلیت په دور کې به د یو زناور پي دا به د بوت په نوم باندې وقف کړو او د دغه سارونه به هیڅ قسمه پیدا نه غستله، دغه بوت په نوم باندې به پرې خودو او دغه نه به هغه پي چې کوم دی د بوت هغه منجور ته چې کوم دی ملاوېدل، نو دې ته به بحیره وي. هغه ساروي چې د هغې پی د یو بوت په نوم باندې به مقرر شو وقف په شو، چا به دې پی نه لشل او که به یې لشل نو هغه به هغه د بوت هغه منجور له ورکول او د دغې څاروي نه به چا پیدا نه اخیستل، نو دې ته به بحیره وي. او صائبه دا هم د جاهلیت په دور کې به هغه زناور ته وي چې هغه زناور به غونډ د بوت په نوم باندې پرېښودلی شو، بس هغه زناور به ګرځېدو چې دا د پلانکي بوت په نوم باندې وقف دی، نو هغه زناور به کو چې چا پسل ته تلو چا به ورته څه نه وي، دا د پلانکي بوت په نوم باندې وقف دی، خو د چا نقصان به کو چا به ورته څه نه وي، هر څه به یې چې کول. لکه څرنګه چې اوس د هندوانو خاص کر په انډیا کې د غوا رواج دی چې غوا هغه مقدسه ګڼي، خپله مورې ګڼي، نو په انډیا کې چې کله غوا را پرانستلی شي او په یو دکاندار باندې ورشي او دال پکې پروت وي چڼه پکې پرته وي، نو بس هغه ترې خوري څوک یې شړي نه، دا خو زمونږ مور ده، زمونږ مقدسه ده، نو هغه ترې خوري، نو که ټول دکان یې وله وخوړ هغه پرې خوشحالېږي وي دا خو زما مور خوراک وي. دغه رنګې په سبزۍ والا باندې ورله مڼې او دغه شان چې مالټې او د امرود او هر څه ته وخواړو، نو هغې ورته څه وي نه وي دا زمونږ مور ده. نو دک شان دی به هغه زناور چې د بوت په نوم باندې به وقف شو، نو هغه به چې چا پسل ته تلو که د چا نقصان به یې کو هر څه به یې کول، خو چا به ورته څه نه وي دا د بوت په نوم باندې غوڼ زناور وقف شوی دی، نو دې ته به یې صائبه وي. نو بحیره هغه زناور چې صرف د هغې پی د بوت په نوم باندې وقف شوي وي، او صائبه هغه زناور چې کوم غوڼ زناور د بوت په نوم باندې وقف شوي وي. ولا وسیلة او وسیله، وسیله به هغې اوښې ته وي، هغې اوښه چې هغې به تش لونه راوړي، لیکن تش اوښې به یې راوړي، اوښان به یې نه راوړل، چې لنګېده به نو اوښه به یې راوړه، چې لنګېده نو اوښه به یې راوړه، نو هغې ته به یې وسیله وي، نو هغه به هم د بوت په نوم باندې پرېښوده، د بوت په نوم باندې به یې وقف کړله. خو وسیله صرف فرق پکې دا دی چې هغه به هغه اوښه چې هغې به تشې اوښې راوړلې. ورپسې دی ولا حام، او حام دا به هغه اوښ ته وي چې د هغه اوښ نه به په خاص مقدار کې اوښې تېرې شوې، ډېر مقدار کې به دی یو خاص مقدار و د هغې چې هغه مقداره پورې به د هغه اوښ نه اوښې تېرې شوې، نو هغې اوښ ته بیا حام وي، نو هغه اوښ به هم د یو بوت په نوم باندې وقف کړو. دا په جاهلیت کې هغه وخت نه چې کوم دی دا رواج را روانو، او غټ نقصان پکې ده چې دا هر څه به د الله د طرف نه ګڼل وي، دا موږ د الله ویلي دي، مشرکینو به وي دا موږ د الله ویلي دي. نو الله رب العزت د هغې رد وکړو چې ما جعل الله ندی مقرر کړي الله من بحیرة د بحیرینا ولا صائبة او د صائبینا ولا وسیلة او د وسیلینا ولا حام او د حامنا، ولكن الذين لیکن ها کسان کفرو چې کافران دي یفترون دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ. د دې چې کومه خبره کېږي دا الله مونږ ته ویلي دی او د الله حکم دی چې د دې بوتانو په نوم باندې دا څیزونه وقف کړئ، نو الله وی دا دي دروغ وي دا په ما باندې دروغ تړي. واکثرهم او اکثر د دوی نه لا یعقلون عقل لري، مزه د عقل نه خلاص خلق. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تسألوا تاسو سوال مکوئ عن اشیاء د هغه څیزونو باره کې ان تبد لکم کو چې ښکاره کړي شي تاسو ته تسؤکم نو تاسو به خفه کړي، و ان تسألوا کو چې تاسو سوال وکئ عنها د دغې څیزونو په باره کې حین په هغه وخت کې ينزل القرآن چې نازلیږي قرآن، چې نازلولی شي قرآن، تبد لکم نو ظاهر به کړي شي تاسو ته، چې دغه ټایم کې تاسو سوال وکئ نو هغه حکم به ظاهر شي، لومبې پکې څه گنجایش وو او اوس به ته مکمل حرام کی یا به در باندې فرض کړي، نو بیا به څه کوئ؟ نو په دغه ټایم کې به بېهوده سوال نه خصوصا نه کوئ. حین به هغه وخت کې ينزل القرآن چې نازلولی شي قرآن، تبد لکم نو ظاهر به کړي شي تاسو ته، عفا الله معافي کړې ده الله پاک عنها د هغې نه، والله الله تعالی غفور حلیم بهونکی دی، حلیم او بردباره دی صبر والا دی.
قد سألها په تحقیق سره سوال کړو قوم قوم من قبلكم استاسنا مخکې ثم اصبحوا بیا شل اغوی بها د هغې سوال د وجنا کافرین انکار کوونکي ما جعل الله ندی مقرر کړی الله پاک من بحیرة د بحیرینا ولا صائبة او د صائبینا ولا وصیلة او د وصیلینا ولا حام او د حامنا ولكن الذين لكن هاگسان کفرو چې کفر کړی دی یفترون دی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ واکثرهم لا یعقلون او اکثر د دوی نه عقل نه لري یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تسألوا د سوال مکوئ عن اشیاء د هغې څیزونو باره کې ان تبد لکم کو چېرې ظاهر کړي شي تاسو ته تسؤکم نو تاسو به خفه کړي و ان تسألوا کو چېرې تاسو سوال وکئ عنها د هغې څیزونو باره کې حین ینزل القرآن په هغه وخت کې چې نازلولی شي قرآن تبد لکم نو ظاهر بکړي شي تاسو ته عفا الله معافي کړې ده الله عنها د هغې نه یعنی مخکې چې تاسو کوم سوالات کړي دي د هغې نه یا معاف کړي دي الله عنها د هغه څیزونو نه کوم څیزونو باندې چې د حرمت حکم نه دی راغلی والله الله تعالی غفور حلیم بهونکی دی او بردبار دی قد سألها په تحقیق سره تپوس کړی قوم یو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بیا وګرځېدل بیا شول اغوی بها د هغې تپوس ته وجې نه کافرین انکار کوونکي بها د هغې تپوس په سبب سره کافرین انکار کوونکي ما جعل الله ندی مقرر کړی الله من بحیرة د بحیرینا ولا صائبة او د صائبینا ولا وصیلة او د وصیلینا ولا حام او د حامنا ولكن الذین لیکن هاگسان کفرو چې کفر کړی دي یفترون دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ واکثرهم لا یعقلون او اکثر د دوی نه لا یعقلون عقل نه لري سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.